أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمنګ په عام بحث کې کم لفظ چې ډیر زیات بدنام دی هغه سیاست ته د دیو جن موږ چې وسړي بد وایو نو موږ مړه د سیاست کوي او زمنګ جمعتونه چې پاک زوینه دي اکثر پای کې موږ بورډ لګولې چې یہاں پر سیاسی بات کرنا ممنوع ہے ا دې یو سړي د خوالي غټه نه خدای چې د په سیاست کې سنالي او کو فرض کې وسړی ډیر زیات خسړی ځان ثابت کی خو چې کله موږ ته دا پته ولګي چې مړه دی خو سیاسي دی نو موږ مړه پرې دوای دا د سیاست دا لفظ او دا سیاسي سړی موږ ته ډېر بدنام ځکه ښکاري چې زموږ په ذهن کې تر اوسه پورې د سیاست یو څلور کردار دی چې هغه پکې دا به سړی سیاسي نمبر 1 ظلم نمبر 2 فریب نمبر 3 جھوٹ او نمبر 4 وعده شکنی چې کم سړی دروغ ډېر وایي کم سړی په خپل لوز کې نه کم سړی سړي له دوکه ورکوي او چې چا وس کېږي نو کو پردی جایداد په ځان پسې نشي اړولی نو کم از کم شاملات خو یې په ځان پسې اړولي د ظالمي او د پردی حق وخل دته څه ګناه نه ښکاري د دې وجه نه زموږ په ذهن کې چونکې د مروجه سیاست دا یو تصور دی نو موږ ته هغه سړی ښه سړی ښکاري چې په سیاست کې ګوتې نه وي او موږ ته هغه سړی ډېر بد سړی ښکاري که هغه ډېر ښکلی سړی خو چې په سیاست کې ګوتې وي نو موږ یې مړه پرېږدوه دی سیاست کوي د سیاست دې بدنامۍ ته چې موږ وکتل د ربیع الاول میاشت وه او د سیرت درسونه کېدل نو موږ وی چې را په سیرت کې لږ سیاست ګورو چې سیاست څه ته وایي نو موږ حیرت انتها نه وه چې کله موږ ته د بخاري شریف دا حدیث مخې له راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بن اسرائیلو سیاست به انبیاو کاو کلما حلق نبی خلفه نبی یو نبی چې به کله وفات شو دنیا نه به لاړ د هغه په ځای به بل خلیفه راغی دا بن اسرائیل په یو لحاظ سره ډېر خوش قسمت و ځکه چې ډېر شی پیغمبران په دې کې راغلي دي او ډېر بد قسمت و ځکه چې دا ډېر کاږه خلق و او په هره موقع باندې دی خپل پیغمبر خفه کړی او ازار کړی دی بن اسرائیل په مقابله کې بنو اسماعیل د دې د پوه کولو دپاره چې د حضرت ابراهیم علیه السلام له الله 2 زامن ورکړو یو اسماعیل علیه السلام او بل و اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیغمبران نشته صرف 2 دي یو په خپله پیغمبر یو د هغه په اولاد کې وروسته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیغمبر راغی جبکې د اسحاق علیه السلام په بچو کې ډېر شی پیغمبرانو دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته به مثال چې راکاو د بني اسرائیل به یې راکاو د اسحاق علیه السلام یو زوی چې و هغه نه یعقوب و او د یعقوب بل نوم اسرائیل و د دې وجې نه د هغه بچو ته بنو اسرائیل وی او د هغې ټوله دورانیه چې د تقریبا 2000 سال ده خو چې په نوم پیغمبر دی د هغه د یعقوب علیه السلام یا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې دی که هغه موسی دی که یوشع بن نون دی که هغه داود علیه السلام دی او که هغه سلیمان علیه السلام دی او که په آخر کې عیسی علیه السلام دی دې وجې نه دی بنو اسماعیل ته به هغوی امیین وي دغه کسان چې و د بنو اسرائیل دی ځان عالمان ګڼل او د دې ناز د وجې نه د دې دا یو عقیده یا یو ناس جوړ شو نحنو احباؤه نحنو ابناء الله و احباؤه مونږ خو د خدای زامن یو او مونږ د خدای محبوب یو بهرحال د هغې 2000 ساله تاریخ تیر شو او د 2000 سال د پوره کېدو نه پس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی نو د بنو اسماعیل دور شروع شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو تقریبا 1440 ساله 1440 سال تیر شو گویا کې 2000 ساله ته زمونږ 600 کاله پاتې دي نو دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ ته د هغې مثال راکاو چې بنو اسرائیل چې و د هغې سیاست به انبیاو کاو نو انبیاو غلط کار نه کوي
نو مونږ بیا یې لټ شو. نو بیا حضرت مونږ ته ووې وانه لا نبی بعدي، مطلب چې زم سیاست کومه خو زمانه وروستو نبی نشتا. وسیکونو خلفاء، زمانه وروستو به خلیفګانی. گویا کې سیاست د رسول الله هم کارو او سیاست د خلفاو هم کار دی. اوس چې کوم خلق په صحیح معنو کې د رسول الله خلافت کوي هغه به سیاست کوي، ځکه چې د بني اسرائیلو دغه چې انبیا هغوی به سیاست کو. دا حدیث څه کمزور حدیث نه دی، دا د بخاری حدیث دی او الفاظ دی تسوسهم الانبیا، انبیاو به سیاست کو. نو بیا موږ اریان شو چې کم سیاست چې زما ستا په نس دومره بدنام دی چې موږ یو سړي ته وایو چېرې دې سیاست کوي دې جومات ته مه پرېږده، نو چې دا به پیغمبرانو څنګه کو. نو موږ وی راځئ چې د سیاست اصلي معنی معلومه کو. نو موږ پسې کتاب راواغست. نو په کتاب کې په عربی کې چونکې سیاست عربي لفظ دی، په انګلیش کې دې ته پالیټکس وي، نو په عربی کې به صحیح معنی معلومیږي. نو عربی کې معنی دا وه القیام علی شیء بما یصلحه، د فساد نه پس یو شی چې ته صالح کې ټیک کې دې ته سیاست وایي. دا خو بیا ښه کار شو. د دې وجې نه سیاست په ذهن کې د ټولو خلقو دغه ګنکپۍ ته وي. نو چې کله خو خلقو سیاست شروع کو نو ګنکپانو یا د ګنکپانو نمایندګان هغو ته لکه ستاسو په سیاست کې څه کار دی. دا خبره مولانا مودودی ته صدر ایوب فیلڈ مارشل ایوب کړې وه. مولانا میں حیران ہوں کہ مولیوں کا سیاست میں کیا کام ہے. او خدای پاک مولانا لپاره وقت برجستہ جواب توفیق ورکو. هغه میں اس سے زیادہ بھی حیران ہوں کہ ان فوجیوں کا سیاست میں کیا کام ہے. جو غلے کو هغه مولانا سیاست ایک گندی کھیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تعلیم تعلم میں مصروف رہے. مولانا ورته اس گندی کھیل کو صاف کون کرے گا، اس کے لیے تو ہم نکلے ہیں. گویا کې کم عالمان او کم نیکان خلق چې د ګنده سیاست د صفا کول دپاره راوتي هغوی پیغمبري کار کوي. نو چونکې دا ربیع الاول میاشت وه موږ په سیرت کې سیاست کتو. سیرت څه ته وایي؟ ایکټیو لایف آف رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول الله چلتا پورته زندگی څنګه تیره شوې وه. او ته به حیران شې یو طرف ته عیسایت دی، په عیسایت کې نیک سړی هغه چا رهبانیت دی، د هغوی په ذهن کې دا دي رهبانیت از ایکول ټو روحانیت یا روحانیت از ایکول ټو رهبانیت. یو سړی به الو روحاني ته ور ډیولپي چې کله هغه رهبانیت کی. رهبانیت دی ته چې جومات په ګوټ کې ناسي، بار ته نه راوځي، د چا په کار کې کار نه لري، دا صحیح نیک سړی دی. هغه یو شاعر د دې په باره کې دا ویلي چې مصلحت در دین عیسی غار کوه. دا ټیک ته چې د عیسی په دین کې بتا مصلحت چې د ټول نه بهتر شی پای کې صحیح غار دی او غر دی. د غر په غار کې چې دننه کې دا ته ډېر نیک سړی، خو مصلحت در دین ما شانو شکوه. د رسول الله په دین کې مصلحت دا دی چې ته به د شان و شوکت مظاهره کې، ته به په سیاست کې حصہ لې، ته به باطل نظام د ټیک کولو دپاره سر دړ کې بازی لګې. که هغه په جلوس کیږي، که هغه په غوټ کیږي، که هغه په جلسه کیږي، که په هغه په بیعت کیږي، که هغه په درس و تدریس کیږي، خو ته به ایکټیو لایف علی. د عیسی علیہ السلام په باره کې یو قول مشهور دی چې خدا کا حصہ خدا کو دو اور قیصر کا حصہ قیصر کو. گویا کې دوه خدای دي، یو بره د الله خدای ده، ښکته قیصر ده. قیصر د دنیا بادشاه ته وایي، لکه نننی ټرمپ په هغو ورځو کې به ورته قیصر وي. په دنیا کې به د ټرمپ چلیږي، په آسمان کې به د خدای چلیږي. گویا کہ خدا ٹرمپ کے حدود میں مداخلت نہیں کر سکتا اور ٹرمپ اللہ کے حدود میں مداخلت نہیں کر سکتا. دا د عیسائیت یو تصور ہو، جبکہ قرآن دا تصور مکمل طور کٹ کو او الفاظ داود قرآن وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم. زخرف آیات تے اللہ برم اللہ دے وختم اللہ دے چې بره الله دی، بره د هغه حکومتونه چلیږي. ځکه شمسی نظام او د سیارو ټول نظام، د ستارو ټول نظام، د موسمونو ټول نظام دا د هغه په مرضی چلیږي. صرف انسانی نظام ته د هغه په خپله مرضی چلی نه. هو الذی فی السماء الہ، بره ما الہ دی، وفی الارض الہ، او زمکه ښکته م الہ دی. نو ښکته به د هغه نظام چلیږي، خو تا ته یې لږ ډېر اختیار درکړی. نور بې اختیاره دی، سهار په ټایم راپاسي او ماښام په ټایم پرېوځي
اته په اختیار کې نو ستا خوښه ده که وختي را پاسې د سهار مونځ کې که نه کې نو تا ته به رکولو جزا او د نه کولو سزا میلویږي دقه فرق دی او بل د صورت اعراف یو آیاتو الا له الخلق والامر خبردار پیدایش داغه دی پیدا کړي هغه دین په دې کې وسره مونږ ټول متفق یو خو والامر فیصلې به د هغه چلیږي حکم به دا چلیږي په دې کې مونږ سټو ګرو چې نه یاره فیصله به د پارلیمنٹ چلیږي فیصله به د اکثریت چلیږي فیصله به د ډیکټیټر چلیږي فیصله به د زورور چلیږي دې ته مونږ شرک وایو د دې وجه نه د قرآن د دې آیاتون نه پته لګي چې سیاست د دین یو انټیګرل پارټ دی او دا به پاکیزه سیاستي پاکیزه سیاست پر چا نه زده کې د سیرت نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کړو په هغه انداز به کول غواړي ګوره چې څنګه په سیاست کې پیسا غستو د مولانو د عالمانو د نیکانو ما ته خپه کیږو داسې په د برطانیې سکالر هم خپه شو منټګومري واټ تاغه نومو ډیر قابل سړیو او هغه په دې باندې دومره خپه شو چې هغه وی چې دا رسول الله دو کتابونه ولیکل محمد ایٹ مکه and محمد ایٹ مدینه نغه داغه کتاب خلاصه دادا چې ایٹ مکه هی واز سکسسفل په مکه کې چونکه هغه صرف تبلیغ کا حکومت نه ناکامیاب او په مدینه کې نعوذ بالله هغه ناکام او هغه نو په کار چې د مدینه حکومت نو گویا کې د منټګومري واټ سوچ او زما ستا سوچ یو شان دی چې مونږ هم وایو چې خو خلقو له په سیاست کې حصه اخیستل نه دي پکار ټاین بی د هغو بل یو سکالر دی او هغه دا الفاظ ویلو په 1975 کې چې محمد نے مدینہ میں حکومت کی دعوت قبول کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیا نعوذ باللہ گویا کہ رسول الله چې په مدینه کې کوم حکومت راخ کړو د هغې ټاین بیم خلاف دی نو کم خلق چې د نیکانو خلقو په حکومت کې پیسا غستو خلافي د هغو ملګری څوک دی ټاین بیم دی منټګومري واټ هم دی منټګومري واټ هوښیار خلق دی هغې ښه په یو خاص نظریه دي ما تا په بولتوب باندې د هغو ملګري یو په دې کې بیا ښه کردار چې ادا کړو د انګریز د طرف نه نو هغه بیا چا مایکل هارټ ادا کړو مایکل هارټ چې کله د 100 کتاب ولیکو هغه دا الفاظ لیکلیو هی واز سکسسفل ان بوث ان سیکولر فیلډ as well as in religious field په دین کې هم کامیاب او په حکومت کې هم کامیاب او بیا هغه دپاره یو دلیل لیکلی مایکل هارټ دا دلیل لیکلی چې ګورئ یو سړی په یو کلي کې راپاسي او چې زه پیغمبر یم کلي هغه اشاره وه مکې معظمې ته یک یوازې صرف یو زنانه ملګري شي دا دغه الفاظ دي نو اشاره چاته حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته دو ماشومان وسره ملګري شي نو اشاره چاته وا حضرت علی رضی الله عنه او حضرت زین ابن ثابت رضی الله عنه ته او یو دوسی ملګری اشاره او بکر صدیق ته او بیا هغه 1400 سال بعد ډېر عرب مسلمانان دغه معتقدي دغه تابعداري کوي او دغه باندې ایمان راوړي دا جھوٹ نشي کېدی ځکه جھوٹ اتنی دیر تک قائم نہیں رہ سکتا بیا مایکل هارټ یو بل لفظ لیکلی دی رښتینی پیغمبر ځکه چې خلق په ده باندې جان ورکوي دنیا میں ابھی ایسا لیڈر نہیں گزرا کہ کوئی اپنی جان اس کی جان پر قربان کر دے او دا واحد شخصیت دی چې 1500 سال بعد اوس هم خلق په هغه باندې جان ورکو په فرانس کې چې دا واقعه وشوه دا د یو غټ ثبوت دی چې چیچن نوجوان خپل جان قربان کو خو هغه سمویل چې هغه په کلاس کې د رسول الله توهین کو هغه برداشت نکو نو دا د مایکل هارټ الفاظ دي چې هغه دا کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیاست کې څنګه حصه اخیستې وه وی راځه چې سیرت وګورو وی حضرت چې لاول دعوه وکړه نو څوک یې ملګري وو مایکل هارټ وی یو زنانه وه ورسره چې ټبرې وه او بیا یو څو کسانو سره ملګري شو اما تا ته د سیرت نه دا پته ده چې د هغه په ملګري کې بې اثرې خلق ډېرو دومره بې اثرې وو چې د هغې وال ټکول هغو ته ډېر اسانو رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات خود د والو ټکولو نه کو بچو دکه چې ابو طالب په شا ولاړو او بل ملګری د هغه حضرت ابوبکر صدیق په هغه کاغي حمله نشوه کولی براه راز ځکه بنو تمیم قبیله په شا ولاړه وه لیکن د بلال په شا څوک نو بلال زخمی کول او بلال ازارول او بلال ستاول هغو ته سګران کار نه ښکارېدو نو پس په ګټه به یې پېښې وه هغه به احد وي او بل طرف ته حباب چې په هغه په سروټ کو سملاو او سروټ کې ولا په واز دوی ویلې کړي ځکه تپوسې څوک نو ابل یاسر فیملی یاسر راغې خدای ولا عمار زوی ورکو
ښځه سمیه وه، دا یو فیملی ده او ایز ا هول فیملی دومره ټارچر شوه چې ابو جهل د هغې زنانه په شرمګاه کې برچی نه نیستا، اس کو شهید کر دیا گیا او هغه پلار یې ورله په انتهایی ظالمانه طریقه سره مړ کو او دا زوی وله په اوبو کې به ډوبه او رایسته به خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سچار نه کېدو، نو صرف دا به ورته اصبروا آل یاسر فإن لکم الجنه. خو په دومره ویکنس په حالت کې کله چې د مذاکراتو سټیج او د مذاکراتو نشست ارینج شو او ابو طالب ارینج کو، یو طرف ته رسول الله په مذاکراتو کې، بل طرف ته د وفد مشري چا کوله؟ ابو جهل کوله. ابو جهل یو ښه لیډر دی، ابو جهل یو نر کس دی، ابو جهل د رسول الله سخت خلاف دی او کلکه خبره کوي، خو رسول الله چې ورته لومبۍ کومه خبره کړې وه هغه ته واورېده نو سیاست پته به ته ولګي. نو رسول الله په ابتدا کې څه سیاست کوي؟ حضرت ورته وایي کلمة واحدة تعتونیها، یو خبره درته کوم ابو جهل او ستا وفده، که هغه یوه خبره تاسو ماله وکړه نو تاسو ته به څه میلاو شي؟ نو سیاسي خبره ورته کوي تملکونه بها العرب، تاسو به بادشاهان شئ د عربو. ګوره بادشاهي سیاست دی، تاسو به بادشاهان شئ د عربو. وتدینو لکم بها العجم، او عجم بم ستاسو باجا گزار شي، مطلب چې په عربه په عجم په دواړو حکومت کوئ. نو ابو جهل ظاهره خبره چې خوشحاله شو چې ردیس قیمتي کلمه ده چې ما ته پې دومره خیر میلاویږي، نو وی غراره وایه شابه اس شی دی. نو حضرت ورته وی قولو لا اله الا الله، دا کلمه ووایه. نه ابو جهل د دې کلمې په گهرایۍ پوهېدو، نو د دې وجه نه وارې خطا شو. اتريد یا محمد ان تجعل الالهة الها واحده ان امرك لعجب، دا خو عجیبه خبره کوي، ټول خدایان لري کو یو خدای ونیسو. هغه قرآن کې وایي که نه انیم شو واصبروا علی آلهتکم، راځئ په خپلو خدایانو دلته ان هذا لشیء یراد، د دې عجیبه خبرې کوي، د ده په ذهن کې څه مقصد دی هغه وایي. نو د دې نه موږ ته سیرت د دې ډایلاګ نه او د دې مذاکراتو نه پته لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو جهل سره په ویکنس کې پولیټیکلی هغه ویکو، بیا هم سیاسي خبره کوله چې که تاسو زما خبره ومنئ نو بادشاهي به راته میلاو شي. او بیا دویم نمبر خبره کله چې سختې ډېرې زیاتې شوې او الله په خپل پیغمبر ته وی چې اوس ته هجرت وکړه، ځکه د طایف نه لږ ډېر امید و، نو چې طایف ته لاړ نو هلته ورسره ډېر خراب سلوک وشو او رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی بر د طایف هغه سخته یېروله نه. نو بیا ورته الله وی چې اوس هجرت وکړه. نو چې هجرت یې کاو نو دومره بد حل دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملګری دی، غیر چاپېر هغو اعلان کړی چې سلو خان به ورکو چې کدی مړ یا چا ژوندی راوړ. او سراقه چې هغه ایکسپرټ دی د قدمونو د نشانونو، هغه ورپسې ورورسېد. نو په هغې وخت کې چې کله سراقه فیل کړه چې زه نشم ګټلی او دا سړی کامیاب دی، ځکه هغه سورلی د هغه اس او یا د هغه اوښو کومه سورلی باندې چې سورو د هغې خپې په ځمکه کې تلې په مخ کې نه تو، نو هغه سراقه هوښیار هغه پوه شو. نو په دغې وخت کې په دغې سخت وخت کې رسول الله سیاسي خبره کړې وه. څه یې ورته وی چې کله سراقه سره خبرې کول د رسول الله الفاظ ته ګورئ، سیاست ته ټپکاویږي. څه وی کیفا بکا یا سراقه، سراقه په هغې وخت کې به ستا څه حالي اذا تصورته بسواري کسرا، کله چې تا ته موږ د کسرا بادشاه نه بنګړي والو او د هغه نه ګړی والو، د هغه نه تاج والو او تا ته یې واغوندو، ته به څومره خوشحاله. مطلب دا شو اشاره چې ایران به موږ فتح کوو. په هغې وخت کې ایران دومره زورور لکه نن څه چې امریکا ده، نو موږ به د هغې وخت امریکا فتح کوو، د هغې د بادشاه په هغې تاجونو او په خزانو به موږ قبضه کوو او موږ به یې تاله درکو. نو سراقه حیران شو چې دا لا څه وایي او واقعه قوه شوه. سراقه وی چې ماله لیکلي راکه، رسول الله حضرت ابوبکر ته وی لیکلي ولا ورکه، اچھا چې په ټوکړه مکړه ته میلاو شه به لیکلي ورکړل. چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په وخت کې کله د ایران فتح شو، نو حضرت عمر فاروق ته یاد ځکه دا خلق د وعدې پابندو او سراقه یې راغوښتو. سراقه ورته خپل تحریر وښوو چې ما سره رسول الله وعده کړې وه. نو د حضرت عمر الفاظ دا دا هم سیاسي الفاظ دي، الحمدلله الذي صلبهما من کسرا بن هرمز، خدای شکر دی حمد دی هغې ذات له چې دا بنګړي واغستل د کسرا نه، الذي کان یقولو انا رب الناس، چې هغه د خدای دعوه کړې وه، هغه به ویل د خلقو رب یم. خدای پاک سرنډر کو، موږ ته هغه ملک واغستو او موږ هغه بنګړي هم سراقه حسب وعده تاله درکړو. دا دویم دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په وخت کې څومره سټرانګ خبره کوله او دا خبره سیاسي وه. او بیا الله ورته اجازت ورکړو چې ته هجرت له خو ځې، خو د دې نه مخکې اول ځان تیار کا.
نو څنګه به ځان تیارې اقیم الصلاة مونځ کوه لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر د سهار مونځ هم کوه مازدیګر مونځ هم کوه د شپې مونځ کوه په دې به ستا ذاتي تربیت کیږي او د سهار مونځ نه ګورې چې پاتې نشي ولې ان قرآن الفجر کان مشهودا د سهار په مانځه کې خو خلق ومي او د خالق د طرف نه پکې ملایکې هم حاضرې شوي چېرته دا د نه پاتې نشي او یوازې په دې صبر مه کوه ته خپل تربیت کې ځکه تعالی موږ یو ځای مقرر کړی هغې ته مقام محمود وایي د هغې د رسېدو دپاره به مخکې ته پریپریشن کې او هغه به څه کې ومن اللیل فتهجد به د شپې تهجد کوه به تهجد کې به فرض منځونه کې نو عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا موږ به تا ته مقام محمود درکو د پریزډ ون هغه پلیس چې د هغې همیشه صفت شوی دی او د هغې نه پس به تاله بادشاهي درکو نو چې بادشاهي درکو د هغې لپاره دعا ورته ښایي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا خدای مال د خپل طرف نه بادشاه مددگار کې بادشاهي مال راکې یا بادشاه زما په سپورټ کې چې د شریعت په شا بادشاهي ولاړی دا سیاست دی نو گویا که چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې ویکنس په زمانه کې او په دغې سختو په زمانه کې الله ورته هم ډایرکشنز ورکړل چې ته بادشاهي به تاله موږ درکو ځکه ان الارض یرثها عبادي الصالحون دا ځمکه د دې شیطانانو دپاره نه ده دا موږ د خپلو صالحانو بندګانو دپاره تیار کړې ده په دې به دی حکومت کوي دا ستا حق دی خو چې په ځان کې صلاحیت پیدا کړي گویا کې انفرادي تربیت به دې کړی نو اجتماعي صلاحیت به پتا کیږي چې کله صلاحیت د پکې راغی او ته صالحه شوې نو بیا به موږ تعالی په دې حالت کې بادشاهي درکو خو پروسیجر به فالو کې وی پروسیجر ورته بیا ښوولی چې ګوره ته سیاسي حکمت علی مسئ نمبر 1 ورته دا ویلی چې کله سټارټ والې که نه نو د عفو درګذر معامله به کوې ښه نو ورته یې څه وی خذ العفو ګوره د سیاست اصول درته ښیي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین د معافی کلچر اپناو کا او خلقو ته د نیکۍ وینا کوه او که په تا باندې به څه کیږي اس کو گالیاں دیتے تھے اس پر کیچڑ اچارتے تھے اس پر پاغد پاسا بسو گن کوڑا کرکٹ اس پر پھینکتے تھے پہلے یہ لوگ کوڑا کر پھینکتے ہیں آج کل یہ کارٹون پھینکتے ہیں په اوسني کافر کې په پخواني کافر کې فرق نه و خو هلته کارټون نه و په ورځو کې نو هغوی به په رسول الله باندې خپله ښځه لارته ووله اوس کارټون راوت نو کارټون ورته وایي هغه پروسیجر دی نو دې وجې نه طنز تشنیع اذیت او دشنام چې دې تاله کوي نو دې سره الجاوېږه ما واعرض عن الجاهلین دا ناپوه دي مخ ته واړوه خپل پروسیجر خپل پراسس په مخه بیایه د دې سره نښلمه دا ډومبی سټیپ و دویم سټیپ ورته بیا ښایي چې بې انتها صبر وکړئ صبر به ډېر زیات کړئ څه ورته وایي فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل اولو العزم رسولان چې وو ابراهیم علیه السلام څومره صبر یې کړی یوسف علیه السلام څومره صبر یې کړی موسی علیه السلام څومره صبر یې کړی عیسی علیه السلام څومره صبر یې کړی محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي تم صبر وکړه د هغې په شان صبر وکړې ځکه خو حضرت یاسر فیملي ته څه وایي اصبرو آل یاسر او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د صبر انتها ته ګوره چې کله په طائف کې د هغه سره دومره زیاتی وشو چې جب لوگ ان پر پتھر پھینکتے تھے اور اس کے خون اس کے جوتوں میں جمع ہو گیا د هغه په پو کې د هغه په پاڼو کې وینه جمع شوه تو وہ شاک میں چلے گئے سڑی بلڈ پریشر غرزیگی نو حضرت جب زمین پر گرتے تو اسے دھکا دیتے دھکا به ول ورکړه به کړه ہو جاؤ نا تم پیغمبر نہیں ہو گرتے کیوں ہو پیغمبر دومره بد سلوک او حضرت غونته کې شخصیت خدای پاک ته ګیله کوي اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی خدای زه خو ته ګیله کوم زه خو ډېر کمزوری شوم خدای پاکه زما سره خو اسباب نشته وحوانی علی الناس خدای زه خو په خلقو کې ډېر سپک شو خو بیا د هغې باوجود ورته وایي ولکن عافیتک هی اوسع لی زما ربه که تا زه په عافیت وساتلم او تا زما بچاو وکړو نو دا به زما دپاره ډېره ښه لک العتبه حتی ترضا خدای چې ته زما نه خوشحالی زما په دې سختو څه پروا نشته گویا کې د صبر انتها ده چې خپل خالق چې د چا دپاره لګیا دی هغه ته وایي چې ته خوشحالی زه په دې خوشحالی نو گویا کې چې څه کله سیاست کې نو دا دویم سټیپ هم فالو کې د تلوار مقابله به په ابتدا کې په صبر سره کې او بیا که ته یې ډېر تنګ کړې نو دریم سټیپ څه اوس هجرت وکړه
د هغې دپاره ورته څه وی ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا. چا چې هجرت وکړو خدای پاک بوله ډېره فراخي ورکي او مخکې حبشې ته هجرت وکړو د سیرت نه پته لګي بیا مدینې ته وکړو. کله چې مدینې ته لاړې او هلته کې سټیبل شوې نو اوس به اوده کېږي نه، اوس به ایکټیو ریزسټنس شروع کوي. کومو خلقو ته چې تا پوخا صبر کړی اوس به صبر نه، اوس به جواب ورکوي. ای که تاسو چیړي د مدینې خلق لمسئ، منافقینو او د یهودیانو سره سازشونه کوي، نو ته به ایکټیو ایکشن هلې بدر بکې احد بکې. او هلته ورته اعلان وکړو اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اوس ورته موږ اجازت ورکو چې تاسو جنگ کولی شئ ځکه ستاسو سره زیاتی کیږي. ان الله علی نصرهم لقدیر. خدای به امداد کوي. گویا کې د دې سیاست څلور سټیپو: نمبر 1 اعراض عن الجاهلین، نمبر 2 ایکسٹریم صبر، نمبر 3 उस जगह को छोड़ के हिजरत करे, और नंबर 4 जब आप स्ट्रांग हो जाए तो फिर आप जिहाद शुरू करें. نو جهاد داسې دی چې د ورایه چې کوم په بیلډینګ کې ښکلی ځای ښکاري و ذروة صنامه الجهاد، دا د دین دی. نو جهاد دهشتګردي نه ده، دې ته چې کله حالات سازګار شي تا ته مقام محمود میلاو شوی نو ته به بیا د مقام محمود د ډیفینس دپاره او د دې خپل شریعت د دفاع دپاره بیا جهاد خامخا کې. او دا سټپ چې والې په مدینه کې به اقتدار کې. نو رسول الله سیاست کړی، صحابو سیاست کړی، نیک خلق به سیاست کوي. دا د هغې ذمواري ده، ځکه سیاست څه ته وایي؟ هغه چې کله برایي ختمیږي او فساد ته ختمی د هغې دپاره ایکشن هلې. د هغې دپاره به یو څو خبرو خیال ساتو. نمبر 1 قانون سازی صرف د الله حق دی، بل سړی به یې نه کوي، ځکه ثم جعلناک علی شریعة من الامر. نو پارلیمنٹ ته د قانون سازی حق نشته، مگر د شریعت په هدایاتو مطابق کې به هغه فریم کوي. نو که یو سړي دا فیصله وکړه یو پارلیمنٹ چې موږ اکثریت دا وایو چې هلک په د هلک سره واده کولی شي دا به دی، اکثریت دا وایو چې سود به جایز دا به نه، ځکه ستا سیاست به په دې مبني چې تلک حدود الله، د خدای پولې به نه ماته. د شریعت د قانون سازی حق صرف د الله سره وي، او دا به ته څنګه کې؟ په مشاورت سره به کې. و امرهم شورا بینهم. گویا که ستا پارلیمنٹ با ستا شورای او په آپس کې مشوره کوي، او د پارلیمنٹ ټول کسان با ازادي او برابر وي. او د سیاسی د اسلامی حکومت به دا ذمواري چې د انساني حقوقو پابندي به کوي. نو څه شي؟ 5. نمبر 1 حفظ الدین، ستا د دین حفاظت به کوي. نو کم سړی چې مرتد شي د ده سزا او بیا قتلی. نمبر 2 حفظ النفس، ستا د سا حفاظت به کوي، چا چې څوک وواجو هغه نه به قصاص اخیسته شي. نمبر 3 حفظ العقل، ستا د عقل حفاظت به کوي. نو کم شی چې ستا عقل خرابوي لکه نشه، نو نشې والا له به بیا سزا ورکوي اتیا کوړې، ځکه عقل ستا چې دی د حفاظت په اسلامي حکومت دی. نو حفظ النسل، د نسل حفاظت به کوي، چا سینه چې ګنده خلق معاشرې ته راشي نو په زینا به پابندي. نو ګوره حفظ الدین، نو حفظ العقل، نو حفظ النفس، نو حفظ النسل، نو حفظ المال. نو که ستا سره پیسې نو هغې ته هم څوک لاس نه ورکوي، ځکه که چا غلا وکړه نو لاس پتې پرې کوي، او که چا ډاکه وکړه نو لاس اخپې به تې پرې کوي، ځکه چې د دې مال حفاظت د اسلامي حکومت. او بیا د اسلامي حکومت به دومره رفاهي چې د دې اصل ټارګټ به د کونډو او د رنډو د یتیمانانو مدد وي. دی وجه نه حدیث راغی الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. د غریب سړي سره خدمت والا داسې دی لکه څنګه چې په مجاهد په جهاد فی سبیل الله کوي. نو که ته فلسطین ته نشې تللی ته جهاد له، او کشمیر ته نشې تللی، افغانستان ته نشې تللی، نو ستا دپاره د جهاد فیلډ دلته هم دی چې د غریبانانو خدمت په وکړې او هغوی ته به کونډې او رنډې مسکین د هغې ضروریات په پوره کوي. او رسول الله دا اعلان وکړو، دا اعلان له یو حکومت نه یې کړی کوم چې د اقتدار سیاسي کړی، فمن ماتا وعلیه دین ولم یترک وفاء فعلینا. هلکه زما په دې قوم کې چې څوک مړ شو او قرض پې و او هغه سره څه جایداد یې نه و چې موږ ته قرض ادا کړو، نو موږ به یې ورکوو، یعنې اسلامي حکومت به یې ورکوي. او ومن ماتا وترک مالا فلورثته، څوک چې مړ شو ډېر شی پیسې پرېښودې دا ته موږ نالو، دا به د هغه د وارثان وي. گویا کې انګلیش او کفر ټول په دې متفق دی چې تر اوسه پورې دا اعلان لا یو اقتدار والا نه دی کړی چې څوک مړ شو او په هغه قرضی نو موږ یې ذموار وو. بیا آخري خبره دا ده چې ایکټیو حکومت په سیاسي
او هغه به وزارت خارجه به ډیر اکټیو وي او هغه به خپل وفود د کفر ملکونو ته لیږي بین الاقوامي تعلقات په ساتي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حکومت راغی نو د روم بادشاه ته د هیکلبي لیږلی دا سیرت ماته ته ښیي او د کسرا بادشاه ته عبدالله ابن حذافه لیږلی النجاشي ته عمرو بن امیه لیږلی نو ګویا کې د ټولو سره به تعلقات ساتي او هغوی ته به د خیر خبره رسوي او د هغې سره به خپل سیسټم ټیک کوي او آخري خبره ده چې سیاسي حکومت چې په اسلامي طریقه د هغه سره به د جوابدهۍ احساس وي او هر وخت به سره د هغه مې چې زما رب به زما نه تپوس کوي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته الفاظ وي او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نور ایکسپلین کړه چې کو د فرات په کناره سپی د تندې نه مړ شو نو ذمہوار به زیم. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.